تاسو یقینو کې اوس په دې روډ باندې رالم، تاسو د تخبې دغه روډ باندې رالم، په دې بازار باندې د پل نه دی خوا داسې وه چې صرف د کشتۍ لار وه، د ګاډي لار نه وه. د ګاډي پکې تقریبا زموږ د دغه پورې د شیشو پورې ډوبو، هسې پکې خدای راوښتلو کې د راوتو پکې شان نه و چې د څه دپاره جوړ کړی دی دا روډ، دا ملک اقدم هغه حاصل نه شو. د هغې وجه دا ده چې وطن نظام غوښته، چې نظام راغلی وی الله کریم به دا هر څه د دې په ضمن کې موږ له راکړی وي. خو چې کله موږ ناشکري وکړه نو نن نه راته روټۍ میلاو شوه، نه کپړه مکان میلاو شو، او نه چې کم دی په دې وطن کې موږ ته عدل و انصاف میلاو شو. هر سړی په خپل ځای باندې پریشانه دی. مخکې یو نعره ووالې شوه او هغه نعره دا وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. او په دې نعره باندې مسلمانانو هغې چې کم دی د خپلو جذباتو اظهار وکړو، روچت شو او په دې نعره باندې میدان ته راووتل او د خپلو ځانونو قربانۍ ورکړې. په دې نعره باندې خپل ډک کورونه پرېښودل، هجرت یې وکړ. هم د دې نعرې په بنیاد باندې شلو لکو مسلمانانو خپل وجودونو ټکړې پیش کړې، او هم د دې نعرې په بنیاد باندې د اویاو زرو میندو خویندو عزتونه تار تار شو. مقصد یې دا و چې موږ به یو داسې وطن حاصلو چې په هغې وطن کې به نظام اسلام وي، په هغې کې به د نور د اسلام چې وي نو هغه راختلې وي، او د ظلم او د بربریت دغه نور به په هغې کې ډوبېږي. دغه جدوجهد وشو او ښه په اخلاص باندې قربانۍ ورکړې شوې، خو د انګریز مقصد جدا و. د دې وطن د جوړېدو سره هغوی د دې چې کوم بنیادي سټرکچر و، چې د دې کوم بنیادي نظام و، هغې عمق خپل د انګریز چې څه نظام و په هغې باندې کېښوده چې هغې ته نظام جمهوریت وایي. او بیا په هغې کې دا ګند شروع شو. زموږ اسلافو پاک په وخت کې بیا سرونه ونیول چې دا خو موږ سره ډېره غټه دوکه وشوه. موږ خو دا وطن د اسلام په نوم باندې آزاد کړی و. موږ باباجي صاحب مبارک به فرمایل چې موږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره، موږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بسوي، او چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي، چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي، او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام، د محمد امین په زړه کې نور ارمان بسوي. نو هغې مقصد دا و چې دا وطن خو مونږ د نظام اسلام دپاره حاصل کړی و. دا خو دا نه وه چې هلته کې په هندوستان کې زمونږ کورونه نه وو، یا په هندوستان کې اسپتالونه نه وو، یا په هندوستان کې چې کم دی جوماتونه نه وو، په هندوستان کې مدرسې نه وې، یا په هندوستان کې ډمخانې نه وې. نو موږ پاکستان کې ضرورت د فلم انډسټرۍ او پاکستان کې ضرورت د روډو، پاکستان کې ضرورت د اسپتالو هلته نه وو. دلته به دا هر څه خو مخکې نه ملته موجود و. دا خو یو نظام روان و، د دې نه ښه و. د هغې باوجود مسلمانانو هغه خپل تیار کورونه پرېښودل او راغلل، صرف د دې دپاره چې موږ له به یو وطن داسې وي چې په هغې کې به نظام اسلام وي. نن عزتمندو 3 او یا کاله وشو په هغې وطن کې خو څه کوي چې د هغې په یو فټ ځای کې اسلام نشته، یعنی اسلام نافذ نه دی. د هغې په یو کلي کې اسلام نافذ نه دی، د هغې په یو ضلع او په یو صوبه کې اسلام نافذ نه دی. نو چې کله اسلام په هغې کې نافذ نه دی نو جوړ شوی خو د هغې دپاره و، او چې کوم جدوجهد شروع دی نو هغه هم د روډ او د نالۍ دپاره شروع دی. او بیا د هغې باوجود د روډ او د نالۍ حالت دا دی، تاسو یقینو کوئ زه اوس په دې روډ باندې رالم، ستاسو د تخبې دغې روډ باندې رالم، په دې بازار باندې د پل نه دی خوا داسې وه چې صرف د کشتۍ لار وه، د ګاډي لار نه وه. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 36 لاکھ مربع میل باندې د الله کریم د دین جنډه رسولی وه. په خپله باندې چې هغه نظام کې چې دی مبارکو سفر یې کړی وی، او دا د دی مبارک ښکاره حضرت سیدنا ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورسره دی، او بیت المقدس فتح شوی دی، او دا مبارک روان دی. په لاره کې یو نیر راغی، او په هغه نیر کې چې کله دی مبارک ورکوزېدل نو موزې وې، هغه موزې وښکلې، او چې کله هغه موزې وښکلې نو دا موزې دواړه داسې په دې اوږو باندې راواچولې. موزې وښکلې نو په دې دواړو اوږو باندې هغه موزې کېښودې او بیا روان نو بس خیال یې ورته نه و، هغه موزې پرتې وې دلته، سفر شروع. نو چې کله بیت المقدس رانږدې شو نو حضرت ابو عبیده بن جراح ورته وی چې اوس خو به د هغې اشراف او د هغې لوی خلک ولاړي د صلیبیانو، نو ته خو امیر المؤمنین
نو قربان دا موزه د دې ځان راکوزه کا یعنی دا خبره ټیک نرخ کاری ماتا چې کله حضرت عمر فاروق صاحب دا خبره واورېدا یو ډېر لوی آه یې وکړ اسویلې یې وکړ او بیا یې وفرمایل چې ابو عبیده بن جراح که دا خبره ستانه علاوه بل چا کړې وې نو جعلته نکالا لامت محمد ما به هغه د حضور د امت دپاره د عبرت مقام ګرځولی وې د هغې نه پسې ورته یو تاریخي جمله ویلې ده او هغه تاریخي جمله تر د حضور د غلامانو دپاره تر قیامته پورې میناره نور دی او هغه تاریخي جمله دا ده چې هغې مبارک ورته وفرمایل چې کوم یو قوم مهما قوما نطلب العزة من غیر ما اعزنا الله به اذلنا الله هر هغه قوم چې په کومه لارو کې الله هغه له عزت ورکړی دی هغه د عزت والا لارې پرېښوده او په بل طرف باندې شو نو رب لا یزال بدله د ذلت نه علاوه بل څه نه ورکوي بیا هغې نه پس ورته فرمایي چې مونږ خو د کائناتو د ټولو نه کمزور ترین او ذلیل ترین قومو مونږ الله نه پیژنده مونږ د کعبې مبارکې غوندې توحید مرکز کې بتانې ښودلي وو فاعزنا الله بالاسلام الله کریم چې مونږ له عزت راکړی دی او نن ګرځېږو په فرش باندې او مونږ چې کوم دی د عرش فرښتې زمونږ په مقام باندې رش کوي عرش فرښتې زمونږ په مقام باندې چې کوم دی څه کوي هغه رش کوي او مونږ ته سلامونه کوي او جنت زمونږ محتاج دی فاعزنا الله بالاسلام دا عزت چې راکړی دی الله کریم جل جلاله صرف اور صرف د اسلام د خاطر راکړی دی چې دا کم دین د خاطر الله عزت راکړی دی د هغې دین په طریقو کې بیا عزت دی او چې نه د اسلام لار دې پرېښوده دا د عزت لار و دا دې پرېښوده او تا وې زه په IMF پسې یم نو د IMF دپاره به نن دومره ذلیل کېږي چې د خپل ملک ټولې اثاثې به نن ته ګاڼه یږدې د هغې دپاره د هغې دپاره به ته دومره ذلیل کېږې چې ته به د خپل قوم عزتونه هم چې کوم دی خرڅوې ته به د خپل قوم ننګ او غیرت هم خرڅوې او د هغې باوجود به هم هغې تا نه خوشحالېږي ته به لکه د سپو هغې ته منتونه کوې د هغې باوجود به هغه تا نه خوشحالېږي ستا معیشت به بیا هم ډوب رواني که دا د مدینې منورې جانان مبارک خوشحاله کړی د اسلام لار دې خپله کړې وه والله چې تاله به الله په دنیا باندې عزت درکړې وې د ټولې دنیا سرداري به یې دله درکړې وې او دا صرف د خولې خبرې نه دي صحابو چې دقې اسلام ته ځان ور واچو نو اسباب صحابو سره هم نه ته دا مه وایه چې مونږ په څه باندې جنګ وکړو مونږ په څه باندې عالم کفر ته سترګې وښایو تا سره خو هر څه موجود دي ته خو په دنیا کې اسلام ایک واحد اسلامی چې کم دی اټامک پاور ہے اټمی طاقت دی در سره تا سره خو هغه اسلحه او هغه ټینکونه دي چې هغه یو اسلامي ملک سره نشته تا سره هر څه موجود دي خو که په دې غیرت ایمانی باندې تا د حضور علیه السلام در ته ځان سپارلی وی د اسلام په لار باندې د اسلام دپاره د علم پورته کړی وی نن به د ټولې دنیا سرداري الله تعالی درکړې وه او دا عزتمندو اسلام خپل طاقت لري اسلام خپل قوت لري قبله امیر المجاهدین حضرت خادم حسین بابا جی رحمت الله تعالی علیه به چې کومه جمله وې د هغې جملې شاته به یو ډېر لوی پروت و هغه به هسې نه وې هغه جمله هغه مبارک بدا فرمایل چې اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اسلام خپل طاقت لري نو اسلام طاقت تاسو ګورئ کېدای شي 14,500 کاله پس به خلکو وایي چې نه نه اوس خو د ټکنالوجي دور دی اوس خو د بټنو دور دی اوس خپل ته نه میزایل فایر شي او زرګونو کیلومیټره لرې لاړ شي خپل ټارګېټ ولي نو اوس چېرته اوس خو دا طاقتونه نه اوس په ټکنالوجي کې چې کوم دی مهارت حاصلی جل جلاله دا ته 14,500 کاله پسه مښودله چې د بې سر و سامانه په حالت کې امارت اسلامي د ټولې دنیا سره ټکر او کوې نه وه د بې سر و سامانه په حالت کې د افغانستان په یو بایک باندې یو موټر سایکل باندې د ټینکونو مقابلې وکړې کوې نه کړې د هغې د میزایلو مقابلې وکړې کو نه کړې د ټولې دنیا سره دا نه وه چې صرف چې کوم دی عالم کفر مخالف و ټوله دنیا مخالف وه ټول دنیا سره په ځان لبانې ټکر وو خو د اسلام په طاقت باندې وو ځکه قدردانو اسلام خپل یو طاقت دی او د الله زواله طاقت دی په یو ټایم کې هم د دې مقابله نشي کېدی په یو ټایم کې هم چې د دې وړاندې ته هر څه راځي هغه پاش پاش کېږي د اسلام له الله دومره طاقت ورکړی دی ځکه عزتمندو دا وطن چې جوړ شو دا د اسلام په نوم باندې آزاد شو خو نن د اسلام د نظام د چا سوچ نشته هر سړی وایي جوړ زما د ژوند مقصد دا دی چې زه به خپلو بچو له رزق ګټم او زه چې هغې کامیاب کما نو مونږ به وایو دا بابا د ټولو نه کامیاب بابا دی او د ټولو نه کامیاب مشر دی چې ده په خپل ژوند خپل بچي ټول کامیاب کړل څوک یې نوکران کړل
چاله چې کم دی جایدادونه واغستو څوک یې د خپلو کورونو مالکان کړو به دې به ترنه اوس چې کم دی ځي او سفر به کوي دا زمونږ په نسبت باندې کامیاب دی که ژوند صرف د دې نوم وی بیا به صحابه په سپینو ګیرو باندې د حضور د دین دپاره په سپینو ګیرو باندې میدانونو ته نه وتل که ژوند صرف د دې نوم وی بیا به داسې نه وتل چې په خپل ژوند کې واپس بیا خپل کور په سترګو باندې نه دي لیدلی او بیا د محرم میاشت شروع کیږي که صرف د دې عبادتونو نوم وی او صرف د خپلو بچو د خدمت نوم وی نو بیا به سیدنا امام حسین عین د حج په موقع باندې بیت الله شریف نه پرېښود او د کربلای معلی په میدان کې به قربانۍ نه ورکولې متین چې دی نو دا د یو مکمل نظام نوم دی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین دین متین دا نوم د دی چې د الله او د هغه د رسول حاکمیت په ځان باندې چې کوم دی تسلیم کړي هغه حاکمیت په ځان باندې مکمل توګه باندې تسلیم کړي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون دا الله کریم جل جلاله چې آیتونه نازل کړي صرف تلاوت دپاره نه دي چې موږ دا قرآن ګورو د دې به تلاوت کوو بلکې په دې به سوچ کوو څومره سخت وعیدات راغلي دي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې ستا د سپریم کورټ فیصلې د قرآن او د حدیث مخالف کیږي ته بیا هم دا وایې چې نه پاکستان کې نظام چې دی هغه صحیح دی زموږ یو اسلامي قانون یو اسلامي جمهوریه چې کوم دی ملک دی چې ستا په فیصلې د دې لوور کورټ نه والا تر د های کورټ او سپریم کورټ پورې د الله او د هغه د رسول د فرمان مطابق نه کیږي هغه د لاډ میکالې د قانون مطابق کیږي نو ماله بیا جواب راکا چې موږ په کومو سترګو باندې خپل ځان چې کوم دی مطمئن کو چې ځای سم نشته الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون محبوبه زما د ستا په رب باندې قسم وي څومره د عشق او د محبت او اظهار دی په خپل رب په خپل ذات باندې قسم خوري په هغې کې هم د دواړو جهانو سردار مبارک په منځ کې راولي محبوبه زما د ستا په رب باندې قسم وي چې دې به تر هغې وخته پورې د ایمان خاوندان جوړ نشي حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې د دې په منځ کې کم معاملات دي په هغې کې محبوبه تا حکم جوړ نه کړي په هغې کې تاسو مبارکو چې کم دی فیصلو ته خپل سر ټیټ نه کړي د الله او د هغه د رسول او د قرآن مطابق فیصلو ته خپل سر ټیټ نه کړي هغه د زړه نه ونه مني ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما د دې یو آیت یو لفظ مطلب ته چې ګورې او د نن زمانې د حالاتو ته ګورې انسان له جړا ورشي په دې باندې چې بیا داسې نه وي چې بیا دته ښکاري دا چې یاره په دې پیسو کې مثلا ما ته سود ملاویږي دا وګوره اسلام هسې زمانه دا 10,000 روپۍ چې کوم دی خطا کړې دا خو په دې 1 لک باندې ما ته چې کوم دی ښه ښکلې نفع ملاوېده دې په زړه کې په دې باندې پریشانه نه شي بلکې په زړه باندې هم خوشحاله شي چې زما محبوب حرام کړي دي ما په د مال دپاره هم په دنیا کې فایده ده او زما د قبر او د آخرت دپاره هم پکې فایده ده دې د زړه نه دا تسلیم کي الله عزتمندو دې د ایمان خاوند جوړېدی شي نن چې د نظام خبره څوک کوي نو هغه یې څه کوئ دی سیاسي شو دا ملا به اوس ما ته صرف بیانوي نو دی به ما ته په منبر باندې د استنجا مسلې بیانوي دی به ما ته د اوداسه مسلې بیانوي دی به ما ته مونځ ښایي چې مونځ څنګه دی د دې سره سویمه ده نو چې کله خپل حاکمان داسې جوړ کړه چې هغې له په لیدو باندې سوره اخلاص هم نه ورځي نو بیا به خامخا د دې ملک حالات دا جوړېږي لکه کوم چې نن جوړ دي بارانونه شروع دي خلک په اوبو کې ډوب پراته دي او ورشه په اسلام آباد کې او په پنجاب کې د یو بل نه د کرسۍ او د یو بل نه د حکومتونو مقابلې او کشتۍ شروع دي حکومت وایي چې زه به د پنجاب څنګه واخلم پنجاب وایي چې زه به د دین حکومت څنګه واخلم د بلوچستان مسلمانان هم په دقې حالت کې لاړ ډوب په اوبو کې پراته دي اسې محرومۍ دومره ډېرې دي محرومۍ چې ما په خپله بلوچستان لیدلی دی چې چېرته په 100 کیلومیټرو پورې یو اسپتال نشته چې په هغې کې بنیادي سهولت وي او بیا په عزتمندو داسې سیلابونه راغلي دي چې تپوس کولو والی څوک نشته ماشومان بچي چې کوم دی په اوبو کې پراته دي د هغې د دفن کولو والا څوک نشته هغې د اوبو نه راښکلو والا څوک نشته هغه ورځې پورې پرون نه بله ورځ پورې چې کوم اعداد و شمار راغلی 111 مسلمانان شهیدان شوي دي نن به څومره وي د څو ورځو کې چې دوی شمارلې نه دي هغه به څومره وي په 100 کورونه په زرګونو ځناور په هغې کې چې کوم دی تللی دي خو دلته کشتۍ شروع دي د حکومتونو د اغوستو ولې عزتمندو په دې نظام کې د مسلمان د دې غریب تپوس نشته حق نشته په دې وجه باندې که موږ او تاسو ځان د نظام اسلام طرف ته مایل نه کړو او دې طرف ته را نه شو نو یاد ساتئ قدردانو مرګ خو هېڅ پته نشته چې څه وخت موږ له مرګ راځي نن چې کوم دی موږ د چا ایسال ثواب مناوو سبا به همدقسې زموږ مناویږي مبارک په خزا باندې یو شعر لیکلی شوی دی دی وصیت کړی
او وصیت هم دا کړی چې کله زه وفات شم نو زما د قبر په خزه باندې به دا شعار ولیکئ، خصوصي اشعار یې لیکلي دي، هغه موږ لیکلي دي. نو په هغې کې دا دی چې رب دې نصیب کړه دیدار ما ته فاتحه ولوله، د پاک نبي په رخسار ما ته فاتحه ولوله. زه یو ورځ ستا په شان وم، ته به هم یو ورځ زما په شان شې. زه یو ورځ ستا په شان وم، په دې دنیا د پاسه ګرځېدم، ته به هم یو ورځ زما په شان شې، په دې قبر کې به پروت یې. زه یو ورځ ستا په شان وم، ته به هم یو ورځ زما په شان شې، په مخ د ښکلې دیدار ما ته فاتحه ولوله. عزتمندو نن خو مونږ دا وایو الله دې وبخي، الله دې وبخي، سبا خو دا وخت به مونږ را روان دی. دومره خو څه وکړو چې کم از کم د دې نظام اسلام دپاره مو دومره کوشش خو کړې وي چې خپل جانان مبارک ته د مخامخ کېدو قابل خو یو چې د کم دین دپاره تا د احد په موقع باندې خپل غاښونه مبارک شهیدان کړي دي، د کم دین دپاره تا د سید الشهدا قرباني لیدلې ده، د کم دین دپاره د خپل خواږه او قدردانو صحابو خپل وجودونه ټوکړې ټوکړې پیش کړي دي. زه دومره بېګانه وم د هغې دین نه چې هغه دین پورې د شپې او د ورځې ټوکې کېدې، ما په خپلو پټو کې مشغول وم. هغه دین پورې شپه ورځې ټوکې کېدې، زه سهار نه ماسخوتن پورې په خپل دکان کې مشغول وم. ولې زما بچي و هغې ته د رزق ضرورت و، نو که زما جانان مبارک درته که زما محبوب علیه السلام د خپلو فقیرانو صحابو ته اشاره وکړه چې دې فقیرانو سره خو د ورځې یو کجورم نه وه چې خوړلې وې، خو چې زما د دین خبره راغلې ده نو زما د دین دپاره خپل وجود د پټولو دپاره ورسره پوره جامع هم نه وې، خو زما د دین دپاره په یو لنګ کې د کسر و کسرا دروازې ډبولي دي. که ته وایې زما ځوانان بچي وو، ما بچي نشو پرېښودی، او زما جانان مبارک درته حضرت سیدنا امام حسن او د سیدنا امام حسین غوندې ځوانۍ وړاندې کړې چې د دین هم ښایسته ځوانان و ستا بچي. که ته وایې زما بچي ماشومان و، ما نشو پرېښودی، او زما جانان درته حضرت علی اصغر او علی اکبر وړاندې کړل چې د دین هم ښکلې ماشومتوب و، د دین هم ښایسته ځوانۍ وې چې څنګه زما د دین نه ځانونه قربان کړي دي. عذر مونږ سره څه پیش کېږي چې تا وایې زما ږیره سپینه وه، زه بوډا وم او جانان مبارک درته عمرو ابن مادي کرب پیش کړ چې د 85 کالو په عمر کې د رومي سردار مخې ته ولاړ دی. نو قدردانو مونږ سره په دې کې چې کوم دی څه داسې پاتې دی عذر چې هغه عذر به مونږ وکړو، وړاندې به کړو. او راځئ نن را سره موقع ده، عاشق صادق فرمایي وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې، سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن الله مقرر کړې ده. لاسونه را کړي، طاقت یې را کړی دی، وجود یې را کړی دی، عقل او فهم او فکر یې را کړی دی. نن یې د خپل محبوب د دین دپاره استعمال کړو، نن یې د خپل جانان مبارک د نظام دپاره استعمال کړو، نن د خپل محنت د دغې دپاره وکړو. والله الله ډېر عادل او منصف ذات دی، د چا خواري بې ځایه نه بوځي. که تاسو د زړه نه خواري وکړه، دا مه وایه چې په تخبای کې به زه څوکم، په جلالا کې به زه څوکم، په مدی بابا کې به زه څوکم، زه یوازې یم، زه داسې یم. ته خپل محنت شروع کړه چې تعالی الله کریم د دې هغه صله در نه کړه، بیا ووایه. او ستا دا محنت مونږ کار هم هغې سره نشته، زمونږ کار محنت کول دي. که مونږ د دې دپاره محنت شروع کړه، الله به هغه ورځې راولي. که مونږ په خپلو سترګو دا نظام ونه لیده، په خپلو سترګو باندې یو ورځ به داسې راشي زمونږ اولاد به وویني، خو زمونږ د دې فقیرانو دغه دعا دا معمولی د دې لږ شانتې جهد او کوشش چې دی دا به پکې ضرور شامل وي. بس دومره زمونږ کار دی، نور باقي کار خو د الله جل جلاله دی، خدا عادت کریمه دی د رب لا یزال. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله د یو قوم حالت داسې نه بدلی چې تر څو په خپله دوی د دې قوم د حالت د خپله دوی د بدلېدو کوشش نه کړی. عزتمندو الحمدلله ستاسو په علم کې دا چې شکر دی په دې دور پرفتن کې د تحریک لبیک غوندې جماعت چې دی دا په داسې حالت کې په میدان کې دی چې د دنیا د ټولو مفاد پرستو سره مقابله ده، د دنیا د ټولو مفاد پرستو سره داسې تنې تنها مقابله ده، د قادیانیت سره، د قادیانانو د یارانو حمایتیانو سره، همدارنګې د لیبرالزم سره، د سیکولرزم سره، خو د ټولو مقابله کې تنې تنها ولاړ دي. او الحمدلله داسې دي چې د خپل کارکن جذبات خرڅوي نه، د خپل کارکن د جذباتو سره لوبې نه کوي، بلکې هغه په هر میدان باندې به هغه سرخرویه ساتي. د دې کارکن په هر میدان کې په کلو سترګو په اوچته سینه باندې ویلی شي چې زه هغې پارټۍ سره تعلق ساتم چې زما پارټي خرڅېږي نه، زما پارټي د ظالم سره چې کوم دی حمایت نه کوي.